ته تلاوت نه کې مکه وته قران ته ناراضه مرزه دین خود ته محتاج نه ده الله په داسې خلق راپورته کې قران کې الله فرمای زب تاسو لری کوم تاسو په ځای به داسې مخلوق را ولما چې 24 غنټه به ما یادې ما صفاتونه بکوي اوس ته نه یادې د تا خپل به وقوفي دي ته رب طرف ته ناراضه د تا خپل به وقوفي دي تاریخ لیکي چنگیز خان یو ورځ 300 مسلمان په لاین باندې ودرول او خپل په اسمان دی یو غره په سر باندې ورته ولاړ دی ورته وای ز ګورم ما تر مخ یو مسلمان مړی وای ما زړه په باندې غټیږي ما ته خوشحالي ملاويږي نو بس شروع وشو یو مسلمان نسټ وای 300 مسلمان دي په دې کې په یو سپینګيري په بابا باندې نظر پرې وته سو ګوري چې هغه ولني لاین کې ولاړو بچ کسانو باندې شروع شو ولني لاین نه دویم تشو اولنی لین کسان ختم کړ په دویم لین باندې شروع شو نو دا بابا دریم لین ته لاړلو ا دویم ول ختم شو دریم ول ختم شو چنگیز خان لره مې زنده باندې نظرو نږدې ورته راغی توجه مشتا ټول توجه ده لا سوچت کې چا توجه نه وي ایزه ګوره ته نږدې نه زده ما کوا ماشاءالله جزاک الله الله دې تاسو دې مینه محبت درکړي ما وی ډیر وخت شو د تاسو په مخ مې خندان دي چې خندا وینم بهر حال ما عزت مندو هغه بابا ته نږدې راغی ویزه چنگیز خان دا غواړم چې مسلمانانو په زړونو کې د خپل روب داسې کېږدم چې څنګه مې ستا په زړه کې کېښو وګوره یو لین نه دی بل بدل کړو بل نه بل خو مالو تورې نه بچ کېدای نشي هغه وخندل وی تا به دا ګماني چې زه له تا نه یریږم زه له تا نه یریږم زمانه خو ځوانان لاړه زه له مرګ نه یریږم ما خو اوس خوړلې اوس کلې ده زه صرف د خپل رب قدرت کتلو ته انتظار کوم او دا سوال کوم چې یا ربا ما ته خدا یو نظر وخای چې دا ظالم زه په خپل سترګو ووینم چې دا خنزیر لاړ شي له دنیا صرف هغه نظارې ته ګورم الله په کارو کې خو ډیر شتان ډیر نشته کنه نو ما عزت مندو چنگیز خان وخندل قهقای ولګوله په لاس کې نیبو بره گزار کړو هغه لاس نه خطا شو لاس پسې ورخکته کړو په اسمان دې ناست بس وزن تولای برابر نه شو پسې راواوړ فخر کولو تکبر کولو لوی کولو ما عزت مندو چې پسې راواوړ د پزین کې خپاونی خته شو اس وېره دو منډه کړه چې منډه کړه راکاږي په دې غټو په تیګو وਹੀ چې کله ودره دو چنگیز خان کې یو زری برابر هم سانو بابا چې کله ورخوا تراغه رب ته په سجده شو وای سبحان ربي العظیم باقی دې غزاد لره چلوي نو دې زمکه باندې قسم خلق راضي قسم فرعونان راضي تیریږي با سوک پسکای خو کامیاب خلق سوک دي الله محبوب فرمای قران چې دې مثل در سید پړي دي یو طرف ته الله په دسته قدرت کې دي بل طرف مخلوق کې چاونی سلودا په دواړو جهانو کامیاب